صفحہ نمبر 824 آیت نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فمخشى یتیم مبارکه الله رب العالمین مومنین ته هدایت وکړو چې تاسو د یو بل پر استهزاء مکوئ، ټوکی مکوئ، مذاق مکوئ او یو بل ته پیغرینه ماویر کوي او خلق په غلطه نومې باندې په غلطه القابات باندې ما بلیه په دینه آیت مبارکه الله رب العالمین مؤمنین ته حکم کوي چې تاسو د زیوت ګمونینه زونینه بچ کړئ، ځکه چې زنه ګمونینه د داسې چاغه ګناوي. یعنی په دې الله رب العالمین دا خبره کوي چې ګمون زیود ګمون چې همیشه د پر سړی په ګمون او په شک باندې چلیږي دا نه داسي. خو زنه ګمونینه داسې دي چې هغه خو ګناه ده، خو زنه ګمون داسې ده چې ګناه نه ده. نو د ګمونې څه قسمونه دي. اول قسم هو هغه ده چې دا د الله رب العالمین څنګه بهترین د ګمون وشده، یعنی میږي تاسو په ذهن شو چې د ګمون نو مرسي کنه به چې د ګمون صحیح نه ده. نه، د اخلاقی له سره زنه ګمونینه داسې نیک وشدي لکه د الله په باره شه ګمون کول، شو ګمون کول، د رسول په باره شه شو ګمون کول، د مؤمنین په باره شه شو ګمون کول، د نیک خلک په باره شه شو ګمون کول، د رنګ د تو سره کې می خلک د سه تعلق او دوستی او رشتہ داری دو چاغت او پته دو چې د قابل اعتماد خلتا، نو دغه متعلق شو ګمون کول همیشه د پورا دا اجر او ثواب دا او دا شا خبره ده. لکه حدیث شادی دی یغرسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې الله رب العالمین فرمان دا وانا عند ظن عبدی بی وانا معه، چې زه د بنده سره د بنده د ګمون مطابق معاملہ کوم. بنده کا د الله رب العالمین په باره شي ګمون دا وی چې الله رب العالمین د مو سره ښه معاملہ کوي، الله رب العالمین دا د مو د پر مخفی و مغفرت کوي، الله رب العالمین معاملہ کوي د بنده سره. او که بنده وی چې نه الله رب العالمین مت په غصه د الله رب العالمین د مونږ ناراض د الله تعالی د سه ناراض د چې مونږ بیا روزي کېږي نه، نو دا بیا سړی د الله رب العالمین نه نو امیدي دو، نو امید کېږي وینه انسان د الله رب العالمین. نو یو ګمون خدا د چې د شو ګمون ده، خدا ګمون ده چې دا محمود د یو قسم په کتابه شي چې دا بهترین ده، او شو ګمون د الله او د رسول په باره شي او د مؤمنین په باره شي. دوام ګمون هغه ده چې هغه ضروری ده، یعنی دا ګمون خو هغه ګمون داسې ده چې د جایز صورت ته لکه عدالت ته دوی فریقین یو خبره یو لله، نو جج ته یو یا خبره وکي خپل بیان وکي بل خپل بیان وکي، نو په دې شوی جج هغه خپل حالت مکمل خپل نه دی لیدلی، د په مخ شو واقعیا نه دوه تیر شوې، خو د یو بیان تاوکسي او بل بیان تاوکسي او دای پیغه باندې ګمون دا او کی چاره د دغ سړی بیان چې کیم د صحیح ده، نو د ایک بیان مطابق دای فیصله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شاده خبره مشته ملاویږي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پتو سه دوا کسون متي وا معاملہ وروړي، خو یو سړی خپل خبره ډیره واضحه پیش کوله شي او په غلطه باندې وا بلغه خپل خبره چې صحیح ده اپ صحیح انداز نشي پیش کوله، نو زه فیصله ایک سړی د پراو کو ظاهری لحاظ سره چاکیم بیان شکړاوي، او کچیر دای په حق باندې نه و د مو په فیصله باندې ته حق ملاو شي دا دای نه کني چې د مو د پر په حق ملاو شو پیغمبر فیصله وکړه، بیا و د الله رب العالمین په نسبت باندې د انسان ګناګوري چې د ته پاتای. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په فیصله باندې یو شای سړی د پر نه جایزږي چې کچیر دای په پیږي چې د یغه خبره مو غلطه پیغمبر ته کړی ده. نو د دې وجه نه چې فریقین رول جج ته یو خبره وکړه، ثالث ته یو خبره وکړه، نو ثالث د غالب ګمون مطابق دی فیصله کوي، نو بیا د دې وجه نه ځکه چې وا فیصله هوې دی کوي کنه خو هغه چول بیان چې صحیح ودل، نو دا خو ګمونی نه دي دواړه، نو په دوزی شي په ګمون باندې عمل وکړه او دا صحیح ده جایز ده ځکه چې وا فیصله هوې دی کوي. دوام ګمون هغه ده
چې یو سړی حالات یې دا شای دي، ظاهري حالات یې دا شای دي چې یاره د ده متعلق خل دا وي چې دا تقویدوره دا نیک ده، نو د هغې متعلق په معاشره چې دا صحیح ده، نو داسې بدګماني وی نه کوئ. یا یو سړی داسې ده چې هغه په معاشره کې بد ده، په د ده ظاهري حالت داسې نه دي چې څوک په ده باندې د ښه ګمان وکړي، نو په دوزی شی ته داسې نه کوي چې بس زه ښه ګمان په ده باندې کوم چې دا یې څرنګه ده. نه، خپل ځان یې دومره سده مؤمنینو ته حکم دا دی چې دومره سده وي دا یې نه جوړوي چې نه چې هر څوک ده ته دوکې ورکوي چې ظاهري حالت یې داسې دي، نو دا په دوی شی بدګماني ده. د دغه سړي د غلطي نه ځان بچ کړه چې تو ته داسې لیده شي چې یاره دا سړی قابل اعتماد نه ده، دا د دې مستحق نه ده چې په ده باندې ته ښه ګمان وکړې، نو دغه متعلق به ښه ګمان مه کوه. ټیک ته د ده متعلق څه ویامه په اعتماد مه کوه په داسې سړي باندې. نو دا یو صورت ده. او بل صورت داسې ده چې هغه ناجایز ده او غلط ده چې یو سړی د یو سړي په باره کې همیشه د پوره بدګماني دی چې د یو خبرې آغاز کوي په بدګماني باندې کوي، بس بدګمانه ده په هر چا په باره کې، که نیک ته او که بد ده بس دی بدګماني کوي. نو دا بدګماني چې په هر چا په باره کې بدګماني، یو سړی نیک ته او په نیکۍ شي واده چار کوي او تو چې یاره د دغه نیت دا شی دا دا کوي نیکي خو ده نه، داسې مه کوه، دا د تو معاملان ده، دا د الله سره معامله ده. نو د دې وجې نه د نیک سړی په باره کې بدګماني کول یا د هر چا په باره کې بدګماني، نو دا بدګماني بیا صحیح ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والظن، تاسو خپل ځانونه د دې ګمانۍ نه بچ کړئ، فإن اکذب الحدیث، ځکه چې دا زیات دروغ خبره ده، دا دروغ ته زیات نږدې دي، دا دروغ دي. نو د دې وجې نه د داسې ګمانۍ نه د سړی ځان بچ کوي. او د مؤمنینو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وظنوا بالمؤمنین خیرا، د مؤمنینو په باره کې د خیر او د ښه ګمان کوي. نو یو حکم الله رب العالمین په دوه شدا کوي. وزنه مسلې داسې دي فقهي چې هغه د ګمان متعلق دي، لکه یو ځای ته سړی لوړ لیک بیابان د سیکا نشته د سره ځنګل ده، نو په ځنګل شي دا نشته چې د باندې لمونځ ټیم شي چې زه کیم طرف ته مخ وړم قبله پته نور ته لګیږي. اس په دوه ځای شي نه داسې سیک شته چې دای د چانه پښتنه او کې نه جماعت شته چې نه د قبله پته ولګي، نه قبرستان شته چې نه د قبله پته ولګي. اس شریعت وی چې تخپل ګمان مکمل خپل سوچ وکاو کا چې کیم طرف ته د یقین وشه او غالب ګمان دی وشه، بس د تو قبله ده. اگر کا قبله دا دیره او تو ویلوړ دیره الټا طرف ته مشرق طرف ته، نو بیا تاسو کا ته بیا په دغه باندې عمل کوي، یعنی مقصد دا چې د لمینز دی تو صحیح ده، ځکه چې تو ته شریعت دا دی ځکه چې سیکشتانه نو په غالب ګمان باندې تو عمل وکړو چې غالب ګمان ده، نو په هغه باندې عمل وکړو بس صحیح ده. درنګ یو سړی ده چې په مجلس کې نوسته او دای چې جګېده بس سوچ یې نه ده او سپلی یې وخوستلی، نو سپلی په غلطي سره د پردیو سي از دغه متعلق ته دا ویې چې یاره دغه سړي دا غلا وکړه دا غل ده او دا داسې نه، د ظاهري حالت دا ویې چې دا نیک ده او دای بس جلدي شي دا سوچ یې نشته ده او د خپل سپلی په ځای باندې پردي وخسي، خپل چپل په ځای پردي وخسي، نو دغه متعلق به ته دا ما ویه چې دا د غلې ته جماعت ته راغله او دا غل ده. تلې د حالت ته وګوره، دا حالت ته د غلې ده مشر سړی او یا نیک سړی او دیندار سړی او دغه متعلق ته دا خبره دا ګوره په دې شي سړی فرق کوي. نو دا د ګمان متعلق دا چې کیمه مسلې دي. او دومره مسله په د آیت چې الله رب العالمین دا فرمایي چې تاسو تجسس ما کوي، د چا په عیبه په کمزوري په جواتول په شمال لګیږي چې بالکل د داسې شیش لګولای چې سیک چیرې سي تو دا کړی یاره د پلون کایو ویشنو سو دا داسې کوي د پرایویسی چې ورته په انګلیسي، یعنی د هغه پرایویټ معاملې هغه پرسنل معاملې چې کیمې دي اته بالکل رجاوتوي خلک ته د مخشخو خطینه وی خطوط وی بل تلجل شل نو هغه د چا په شخلوص قتل وې ده، نو دا شریعت اجازه نه لري چې پردای خط خلاص هغه شته چې چیرې د پلون کی تسلی کړي دي یا د چا موبایل د اوسه ته د میسجینه کسه هم سب واشه موبایل نه و د میسجینه کسه چې په دې میسج شي دای سسو وی وسه نه دا ته شریعت اجازه نه لري چې ته دا د ذاتی معاملې شه دمر مداخلات وکړي، دا شای ته شریعت اجازه نه لري بلکې په یو موقع باندې دا صرف د عام خلک تجسس د جاسوسي نه راکنه میږي تاسو دا ادارې اکثر زنه په دې شی باندې لګي. اسلام دا وی چې هر شی جوات کا چاته دا موقع ما ور کوا چې نه ته په پټه باندې دا عمل کوي دینه به ته مو قتل وي ته دا د الفاظ ویلي دي نه په جوات خلک ته د شی جوات کا چې ویلي د خلک ته د جرم میشه څنګه اکثر قانون څه شي دا خلک ته د جرم طاقت ور کول دي د جرم موقع ور کول دي. اسلام یې دا وی چې پهله نه هر شی جوات کا چې د جرم موقع چاته मिलाو نشي. इसको एक ना चेखो कैमरे की खुफिया आंख आपको देख रही है,
از د کیمرې خفیان ته ویلې لګولې ده ویلې دې دا شی په جواب وکړه چې دا دوی شي چې دمره سپیډ وای به تو دا یې کوي ازو کته ته بقاعده په موټر وې باندې چې کیمرا لګي سړی جواب ته سپیډ نقشه چیګه کی چاره کیمرا مې ونه وای په چې کوم شي پیری چې کیمرا نشته د واسه وځي چې سیمرا ته به هغه د سپیډ وای نه هر دوی چې د جواب یې هوکا چې سیک په دې باندې جرم نه کوي قانون سیک نه متوي دوزی شي قانون متول موکا خلک ته ورکول به دې کنه بعد اسړای بیا پریشانو کوشي تنګوشي دا ویلې کې دنه بلکې دا د حکومت ته پرده د مسائل دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دا اخو باقاعده شری ده په دې غلی شي په محله شي د شپې و ورځ یو کې څنګه تیرې ده چې دغه نه د غنې اواز هغه یو د سړای دا زون سره لګیا دا کنه خپل لګیا دا نو دای فورا ورچیک شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خندق ورچیک شو کته چې څه حالت دي چې وی کته شزینادو سره او شروب بوتل دل یا ګلاس هغه پروت دي نو ودای غناوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې سرانګ ته دا خیال دا چې الله رب العالمین ته خلق ته نه جوات دی دا غدي جوات یکړه او ته چې بعد ابي جی ما امیر المؤمنین مو یو جرم کړه دا او ته درې جرمینه وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته او داسې حکمرانون داسې د الله رب العالمین منین کا خلکو چې چا د خبره او دوګرا دا نه چې په غوسه کني عمر ته چې دا خبره کړی و نن چې خپل حکمران ته لې چته دا خبره وکړه ته دا غلطي وکړه ورته چې تو درې جرمینه وکړ مو یو کړه مو یو غلطي کړی وته چې سرانګي وی چې یو خدا چې تو تجسس کو قرآن وی چې تجسس ما کوي چې په پټه پردي شي ما داسې بالکل پټ ماو ته کېږي چې دا غلطي جواب کوي دا خو د اسلام حکم خلاف ده قرآن حکم خلاف ده چې بلا مې کی ما کړی ده وی چې بلا دا کړی ده چې اسلام حکم دادا چې واتل بیوت من ابوابها تو سه کېره ته په دروازې کې ته مت خندق سرنګر چیکشله و دریام د دا حکم موت ک چې الله رب العالمین فرمای چې د چا کېرته بغیر د اجازت نماز یته مو کېرته بغیر د اجازت نه ویل روغله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې بس د غلطی وز بیان کاو او دوم زلتو تاسو نو یې آینده د پرده سم کاو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه طریقې کار ده کنن په دې باندې د معاشره جوړه شي معاشره شوی جرمینه نه وي معاشره شوی غلطی نه وي خنن د جرم مکای بیا دیګه نه بعد سړی پریشان کو تنګو شي ځکه الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا واخل کی تو ایمان وروړه دا اجتنبوا تو سی بچ کی زنه کثیر من الظن د ډېر ګمونینا ان بعض الظن اسم ځکه چې زنه ګمونینا دا ګناه ده دوش ځکه الله رب العالمین ګوره فرمای چې ډېر ګمون نه زنه بچ کی او زنه ګمونینا دا ګناه ده پته ولګل چې زنه ګمون نه چې ګناه نه دا ثواب ده لکه د الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارشه شګمون کول د ثواب ده ولا تجسسوا تس تجسس ما کوي تجسس معنا د چا کمزوري ارجوتول نو دا تس ما کوي د چا عیبین ارجوتول او بیا خلق ته بیانول دا تس ما کوي ولا يخطب بعضكم بعضا وتس دیو بل غیبت ما کوي چونکه دا موضوع لشکوي د په باندې بیا ان شاء الله سبا امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله